خیګړه په څلورو شیزونو کې دی. نفلو په ذریعه سره الله سره د محبت اظهار کولو کې فرمای الله پاک احکامو کې صبر نکار اخیستلو کې خیګړه دی. الله پاک په تقدیر باندې راضی اوسېدلو کې خیګړه دی. او فرمای په دې نیت سره چې الله ما ویني په داسې حیا کولو کې خیګړه دی. نو ما عزتمندو قدرمندو حیات اسلام کې کم مقام ملاو دی. ابن ماجہ شریف حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بے شکا ہر دین یو خلق وی، خلق وی عادت تا، ہر دین یو عادت وی. او فرمائی زما د اسلام عادت چھ دے، زما د اسلام خلق چھ دے. حضور فرمائی اغا سشاید اغا حیا دے، اغا حیا دے. یعنی فرمائی زما امت کے سوک ہم بدا سے سڑے نوی چھ دے مسلمان وی چې دای حیادار نه وي، دای حیا نه کوي. نو ما عزتمندو قدرمندو چې تر څو وخت پورې ستا حیا نه وي تر هغه وخته پورې د ستا دین نه مکملېږي. رب کریم دې مونږ ته حیا کولو توفیق نصیب کړي. خو افسوس دا دی چې پلار زوی تر مخه هغه بې حیا خبرې کوي چې بس الله دې معافي وکړي. بلکې داسې پلارونه دي چې زامنو ته کنځلې ښایي، زامنو ته کنځلې ښایي. ختم مور ته کنځلو کا، ته فلانی ته کنځلو کا، ته فلانی ته کنځلو کا. دا زمونږ ډېره غټه نادانی د ما عزتمندو، دا جهالت دی. اسلام له اخلاقیاتو نه، اسلام له محبتونو نه مونږ خلق لري یو، ځکه مونږ خپل اولاد په دې باندې راګرځو. بس دا دعا کول پکار دی، یا الہی دے ہمیں دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں دولت شرم و حیا. حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالرمانہ خصوصیت د نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دعا باندې حرص لرل. یعنی د دا عادت و د به هر زل دس یو عمل کولو چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ماته دعا وکړي. دا ډیر ښه صفت دی، نیکانو خلقو دعا اخیستل او بیا د نیکانو سردار دعا اخیستل. دا خو ډیر لوی شان خبر دی. راځي چې غزوه تبوک په وخت باندې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو سره په سفر باندې، په دې سفر کې مسلمانانو ته ډیر زیات مشقت تکلیف را ورسېدو او هغه تک سخت ګرمۍ په وجه سره او د لوږې په وجه سره او د تندې په وجه سره صحابه کرام علیهم رضوان مخونو مبارک باندې د افسردګي د غم حالات ښکارا شو او منافقینو چې دا قتل نو هغه خوشالیدل ورته. نو ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا حالت وکتلو نو د غیب خبره وکړه. سیو فرمایل وی فرمایل الله په ذات میں دے قسم ہوئی چنن بدا لمر پریوتا نوی لمر با ڈوب شوی نوی چ رب کریم لجانب بتاسو تری ذکرا ورسیږي. دا خبره وکړه. دلته حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په لخر کې موجود و. بس نبی علیہ السلام دا فرمان چې ووریدو پاسې دلو یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه اووه اوښانې د غلې ډک واخیستل، اووه اوښانې د غلې ډک واخیستل او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خدمت بابرکت کې پیش کړل. قربان دا عثمان له جانب تاسو قبول کړئ.